ګرانو کتونکو الب خان شیرپوی ما کیمرامین را سره یاسر خان دی. نه په حیات آباد کې ما، نه په اسلام آباد کې ما، نه په کراچۍ کې ما، بلکې په چارسده کې ما، په چارسده کې بیا په امن کالونۍ کې ما. ځکه چې تاسو کوم لک وینئ، دا کوم سیسټم وینئ، نو دا امن کالوني ده. باقاعده سټریټ 1 سټریټ 2 سټریټ 3 سټریټ 4 دې وخت کې موږ چې کوم ځای کې وینو دا سټریټ 6 کې چې کوم دی نو زه ولاړ یم. دې ځای ته چې زه راغلی یم اتفاقي خبره په دې ده چې زه په دې غني خان روډ باندې ځم. دا مین روډ دی، مین شاره ده او یو امن کالوني ده، خو دا یو علاقه هم ډېره پرامنه نه ده. نو په دې چې راځم نو د امن کالونۍ دا بورډ چې سی کړم، کله مې ړه غوښتل چې یاره په دې باندې بحث وکړم، په دې باندې خبرې اترې کوم چې څنګه د دې کالونۍ نوم امن کالوني ده. نو ما دلته تپوس وکړه د پراپرټۍ نوم هم امن پراپرټي ده. امن پراپرټي په چارسده کې یو شمېر دغه شانتې کالونۍ خلکو ته ورکړي دي په یو ګیټ دننه په یو سټریټ باندې. هغې کې ټول سهولیات، بجلي، ګیس، ورسره ټرانسفارمرې، ورسره چې کوم دی په ړومبري فرصت کې داسې ما نه دي کتلي خلک وایي کوو به دوی وکړل. نو اوس وایي چې کوم دی موږ ته مې یاره اشتهار مشتهار یا د دې څیزونو موږ شوق نه کوو، خلک راځي اعتماد له راځي. خو ما غوښتل چې زما چارسدي پرمختګ چې کوم دی د امن کالونۍ سره دی، زما د چارسدي ترقي چې کومه ده د امن کالونۍ سره ده. وتمانزو، تورنځی، عمرځی او ورسره چې کوم دی میر او توانځی دا د دې خلکو دپاره چې کوم دی د امن کالوني دا یو ډېر لوی غنیمت دی. نو زما خو هم په دې چارسده کې د ترقۍ کې چې کوم دی د خپل کردار لوبولو دپاره یو کوشش دی، یو هڅه ده چې دغه شانتې خلک سرمایه کاري وکړي. دا په اربو روپۍ چې کوم دی دا دوی بندې کړي دي. دا هم نه چې یاره پیسې لږې پکې ورکړي، موږ ډېرې پراپرټۍ کتلي دي، لږې پیسې پکې ورکړي او نور چې کوم دی نو بیا څه وي در به کو چې خرڅ یې کړو. دوی چې کوم دی یک مشت کیش پیسې ورکړي دي او د دغه پیسو نه پس چې کوم دی یو سړي ځای اخیستی دی، نن یې خرڅوي، دوی وله په ګټه باندې په 10,000 5,000 15,000 مرله چې کوم دی په ګټه یې واپس اخلي. د امن پراپرټۍ والا د مالکانو خبره ورته کومه چې دا خدای پاک ماړه پیدا کړي دي او په حقیقي معنو کې چې کوم دی نو خلکو ته چې دا کومه موقع ورکړې ده. بیا د دې اصل خبره سره زموږ په چارسده کې د نکاسې د امن کالوني نکاسي چې کومه ده دا ټیمې پاس کړې ده، دا چې کومه ده نور ادارو چې کومه ده پاس کړې ده. باقاعده ضلعي انتظامیې چې کوم دی دوی ته په دې باندې ایوارډ ورکړی دی. باقاعده دلته کې وکلو چې کوم دی سینیر وکلو هغوی زین اغوستی دي، دې کې د پولیس افسرانو ځان له زین اغوستی دي، دې کې چې کوم دی د ضلعي انتظامیې خلکو ځان له زین اغوستی دي، خو چا ته پته نه وه. او بله غټه خبره دا ده چې کله عمران خان صاحب د پاکستان تحریک انصاف مشر چې کوم دی هغه جلسه کوله، نو د هغه دا خواهش و چې په امن کالونۍ کې به زه جلسه کوم او تاسو ته پته دی چې هغه سټیج دلته کې جوړ شوی او دلته کې چې کوم دی هغه خلک راغلي. نو د پی ټي آی والا باندې خو بیا ډېر زیات چې کوم دی د امن کالونۍ والا حق دی چې هغوی خو راشي، خو د دوی چې دا سیسټم روان کړی دی نو په دې سیسټم روانېدو کې چې کوم دی ډېر ځینې خرڅ شوي دي. ډېرو داسې خلک دي چې هغوی اخیستی دی، هغوی اوس په ګټه خرڅوي او ډېر داسې دي چې هغه پکې پاتې دي. خو ریټ چې کوم دی هغه انتخابي مناسب 2 لکه او 3 لکه 2 لکه او 3 لکه ګینې داسې ځینو کې چې کوم دی په 11 لکه په 8 لکه په 7 لک باندې مرله. خو ما د دې مشرانو سره خبرې کولې، هغوی وی چې یاره موږ وو چې یو کالونۍ کې خلک ژوند کوي او دعاګانې موږ ته هم کوي او زموږ مشرانو ته هم کوي. نو سبا چې په امن کالونۍ کې څوک هم ژوند کوي، دا ځای دې د چا نه اخیستی، دا د باندې چا خرڅ کړی، کمې وعدې در سره کړې وي، هغه ټولې وعدې پوره کړې وي او که نه هغه ستا د کور د خرڅ نه مخکې چې کوم دي نو پوره کړي دي. موږ سره دغه مشر موجود دی، زموږ سره جي خپله پیژنګلو کې. السلام علیکم، زما نوم جی سیال محمد دی او دا امن کالوني موږ سره ده. جی سیال صاحب څومره وخت نه دا کاروبار کوي او د دې څومره وخت شو؟ زمونږ خو جی الحمدلله ډېر وخت نه دا کاروبار دی او د دې کالونۍ موږ سره تقریبا د کال نه لږ زیات وشو، تقریبا 14 میاشتې به کېږي. 14 میاشتې. ریټ هم دلته نرخ هم څه لګولی دی؟ موږ خو جی دا کم چې دی دی کې فیسیلیټیز موږ ورکړي دي، کم روډونه جومات دغه د دې په دغه خو دی دی کې 3 3.5 لک روپیه ریټ په کار و، خو د هغې باوجود موږ دی دی کې تقریبا
دوه لکو نه واله تقریبا د 2.5 لکو روپو پورې ریټ دلته موږ چلو 2 لکه 2.5 لکه نو لکه زه وینم که نه دا کم سهولیات چې کم دي او دا کم ریټ تاسو لګولی دی نو دې کې ګټه یاره جی بس دغه سیس ته زمونږ الحمدلله نور هم ډېرې پروجیکټې موږ وکړې په 400 کې ډسټرکټ 400 کې خو موږ سوچ دا دی چې یوازې موږ ګټې ته سوچ نه کوو چې موږ دې ځای کې دا سوچ وکړو چې موږ خلکو ته لږ فیسیلیټیز هم ورکړو غریب دپاره هم سوچ وکړو د انویسټرانو دپاره هم موږ سوچ وکړو زموږ دا هم سوچ دی دې ځای کې لکه ډېرو پراپرټو والا موږ لیدلي دی پکې صرف بیانه ورکړي او ځای ځان پسې ولیکي نو بیا چې کوم دی څوک راځي هغه پکې اخیستل کوي نه هم د مسلو سره مخ کېږي او چا چې خرڅ کړي وي هغه هم لانجې وي ستاسو دا یک مشکل یاره جی زمونږ خو داسې سیسټم دی دې ځای کې موږ بعض دیم تاسو به پراپرټۍ کتلي دي دې کې دا تاسو تېرېږي ستاسو لار دا یوه زمونږ چې دا کارونه کړل موږ دا نه دي کتلي چې دا به زمونږ خرڅېږي نو موږ به دې کې ترقیاتي کارونه کوو موږ دا وایو چې یاره که دا خرڅېږي او که نه خرڅېږي حالانکه الحمدلله 70% نه زیات خرڅ دی دا پکې موږ ترقیاتي کارونه ټول وکړل اوس پکې نیکسټ زموږ انشاءالله ګیټونه لګو چې دا مکمل ګیټډ کالوني وي دې کې به سیکورټي والا وي انشاءالله نو دا زمونږ نیکسټ پلان دا دی انشاءالله چې دې کې موږ دا فیسیلیټیز هم ورکړو څومره سټریټ دي په دې کې په دې کې تقریبا 16-17 سټریټ دی په دې کې پوره کالونی کې ها ډېره کافي ده نکاسۍ بندوبست نکاسي جی د واحد دا کالونی الحمدلله چې ډېره بهترینه نکاسي ده بلکې دې کې 12 فوټ یو نالې موږ جوړه کړې ده د نکاسۍ سیسټم هم کړی دی په دې 15 مرلې پلاټ 10 مرلې پلاټ 15 مرلې پلاټ 20 مرلې پلاټ بالکل یک مش پیسې انتقال په لاس دی جی بالکل په دې کې انتقال په لاس دی او بلکې د انویسټرانو دپاره هم کم چې موږ سره دا پاتې ځای دی بهترینه موقع دا ده چې دې وخت کې دوی راشي او دې کې انویسټمنټ وکړي په داسې زبردست ځای کې چې دوی په کمو پیسو باندې چې کوم دی خپل ښه انویسټمنټ وکړي تاسو لکه امن کالونی په نوم نور پراجیکټ هم دا کړي داسې مسافر شته به هر ملکونو کې چې هغوی خپلې پیسې انویسټ کوي زموږ دا پیسې استعمال شي او ګټه هم رالو کړي نو هغوی له څه اعتماد ورکولی شي یاره جی موږ سره خو دې وخت کې الحمدلله د دوبۍ نه د سعودي نه داسې د نورو عرب کنټریز چې څومره دي د نور د دې نه علاوه چې کوم یورپ موږ سره د هغې نه ډېرو خلکو دې ځای کې انویسټمنټ وکړو ځکه چې دا یو اداره داسې ده چې دا فرست ټایم موږ امن کالوني نه ده موږ تقریبا په ډسټرکټ 400 کې چې څومره امن کالوني دی الحمدلله دا یو داسې اداره ده چې په دې ټول ټرسټ کوي او د دې ټول کاغذي کاروي چې کوم دی دا حکومت سره چې کوم دی دا رجسټرډ ده الحمدلله او دا صحیح کالوني ستاسو موبایل نمبر څه دی زموږ جی زما موبایل نمبر 0314 213-9518 صحیح کتونکو دا نمبر به په دې ویډیو باندې وي انشاءالله سیال صاحب سره به نورې خبرې کوو نور ډېر سوالونه دي پروګرام اوږدېږي په بله موقع باندې به راځو زه خو نن اتفاقي راغلی وم او نن مې وی چې یاره خپل حق ادا کړمه دغه مین شاهرا ده په مین شاهرا نه چې کوم دی روډ راکو شوی دی په دغه ځای به ګیټ لګېدلی وي په ګیټ چې راننوځي دا 16 یا 17 کم سټریټ دی بالکل پرامن هغه اړخ ته هم ته لار شته دی دې اړخ ته هم لار شته دی او مخامخ چې کوم دی دغه کورونه دي دا چې کوم دی په مین په سنټر باندې دا جومات دی ښه غټ جومات چې کوم دی جوړ دی په دې باندې به بل چت هم جوړېږي ورسره نور هغه ټول سهولیات چې کوم دی شته دی چاته تر اوسه پته نه وه هغوی راشئ او دلته کې پکې ځان له چې کوم دی ځای هم واخلې او چې څنګه دوی خبره وکړه نو پیسې پکې انویسټ کړې نن چې چا په څه باندې ځای واخیسته کال پس چې کوم دی په ډبل باندې په امن کالونی کې به تاسو ځای خرڅوئ د هغې وجه دا ده چې دا مین شاهرا ده دا بایپاس روډ دی او دا داسې بایپاس دی چې خوا هم کلی دی دې خوا هم کلی دی سراسري هم کلی دی دې خوا هم کلی دی سړی پکې پم سړی پکې سکول سړی پکې بل کارخانه 400 ته نږدې اتمانزو ته نږدې امن کالوني په یو داسې سنټر باندې ده چې دا د شور شغرب او د هر څه نه چې کومه ده بالکل محفوظه ده دې خواته چې کوم دی دا غټ کلی دی او په غټ کلي کې چې کوم دی نو دا دغه شوې ده بوټي چې کوم دی هغه کرلي شوي دا وګورئ جي ونې پکې کرلي شوي دي او دې خوا ورته وایم چې دا پکې کورونه چې کوم دی باقاعده پکې کورونه چې کوم دی جوړ شوي دي ما تاسو د څنګه ذکر وکړو چې وکیلان هر څه نو دا موږ په تیاره باندې راغلي منګه بالکل په تیاره باندې راغلي چې هغوی غونډ تاوان کړی دی او خلکه پکې ژوند کوي باقاعده دلته کې خلکه میشته دي دا وګورئ جي کار پکې روان دی دا سیاسي خلکه یا بل څوک نه کوي دا څو ګورئ دا نوې سټریټ چې کوم دی دا یې نوې ګلی چې کومه ده سراسري د خلکو ته روانه ده
دا چې کوم دی نو دا د اوبو د نکاسۍ سیسټم خو دې کلي ته شوی دی نو هلته کې چې کوم دی بیا غټ ایراب ورته جوړ شوی دی او ډېر ښکلي تې اوبه ځي بیا به په بله موقع باندې نورې خبرې اترې کوو په امن کالونۍ باندې په امن پراجیکټ باندې په امن پراپرټۍ باندې ډېر باس کیږي یقینا چې ما نن دوی کوم سټډي کړل دوی سره ما کومې خبرې اترې وکړې بل اصل خبره ته کوم چې ایمانداري ده پکې مخلصي ده پکې د پیسو لالچ پکې نشته دی ګټه کوي مناسب کوي او د هغې واضحه ده چې څومره پراپرټو والا یا څومره خلک ویني په امن کالونۍ کې په 2.5 لکه روپۍ باندې مرله ده هغوی نه بیا تپوس وکړئ چېرې دا ځای مناسب دی په دې ریټ کې که نه خو اخوا ته نه به سړک یي په 3 لکه به وي اخوا ته نه به سړک یي په 3 لکه به وي دا درته غوره حقیقت وایم دا نه چې زه د پیسو دپاره یا د بل دپاره د امن کالونۍ یا د امن پراپرټۍ والا دپاره خپل ایمان یا خپل ځان چې کوم دی نو بدنام کړمه یا داسې څه خبره وکړمه چې خلکو ته وایم راځئ نه تاسو ته مې یو ځای وښوده پریکټیکلي مې درته وښوده چې هر یو سهولت پکې شته دی نو هغه ځای کې خو په ته په 2.5 لکه روپۍ مرله والې نو ډېر پرسکونه کور به دې وي او د یو جنګ جګړو د ماحول نه به نوم یې امن دی نو انشاءالله نورې خبرې به بیا کوو ډېره مننه خوشحاله